السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو لیدونکو پروګرام دی بولو پاکستان. زه ما هدایت الله ګل تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا پیښور سټوډیوز نه نیغ پنیغه تاسو زمونږ دا پروګرام اورې ګورې او د فیسبوک د لارې مونږ سره شریک کېدی هم شي او هغه داسې فیسبوک کې که تاسو تر اوسه پورې مونږ سره نه ملګري نو په سرچ کې صرف سونو پښتونخوا ولیکئ. زمونږ د پروګرامونو پوره سیریز پوره لړۍ به تاسو ته راوسپړدلی شي او تاسو په هغې کې د خپلې خوښې نور پروګرامونه هم کتی شي، خبرونه هم اورېدی شي او دا زمان د خپلې خوښې پروګرام بولو پاکستان هم لیدې کتی شي او شرکت پکې کولی شي د لیکلو په صورت کې هم او د خبرو اترو په شکل کې هم. قدرمنو بولو پاکستان کې مونږ د سکیورټي ایشوز باندې خبرې اترې کوو. په وطن کې د امن و امان څه صورتحال دی، په وطن کې د دهشتګردۍ څه صورتحال دی، په وطن کې د جرمونو قانون شکنۍ څه صورتحال دی، د دې لپاره کم کوششونه کیږي او کمې هلې ځلې لګیا دي، پیل شوي دي، کیږي او کم کوششونه کامیاب شو، څومره کامیاب شو، څومره خلک ونیولی شو، څومره مړه شو، ووجلی شو، څومره زمونږ د فورسز ځوانان افسران شهیدان شو، غازیان دي، د هغوی د بچو څه حال احوال دی او زمونږ او ستاسو اجتماعي ذمهدارۍ څه جوړیږي چې د دهشتګردۍ ترهګرۍ خلاف او د قانون شکنۍ چې کوم چپاو دی په وطن کې او خاص کر په خیبر پښتونخوا کې دا په کومو طریقو باندې رامنې کلی شي. د بدامنۍ چپاو خاصې په کراچۍ کې په سند کې هم دی، خو موږ چونکې زیاته خبره د خیبر پښتونخوا کوو نو نن به تاسو ته د خیبر پښتونخوا کې د شوو جرمونو یا د ملزمانو یا د مجرمانو چې کوم شمیر جاری شوی د په هغې باندې هم خبره اتره کوو. د ټولو نه اول راځو د دهشتګردۍ ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ روان دی په هغې باندې خبره اتره کوو. تاسو ته پته ده چې یو بله تازه حمله چې کومه ده هغه په خوزدار کې شوې ده او 15 کسان په هغې کې مړه دي. بیا فورسز چې کوم دی هغوی کاروایی هم کړې ده او 4 دهشتګرد چې کوم دی دا نور دي، خوزدار والا نه دي، دا د افغانستان نه تازه را اوړېدلي دي او دی په بلوچستان کې د فورسز په لاس ورغلي دي. فورسز د هغوی نه تفتیش کړی دی، ویډیوز هم جاری شوي دي، خپل بیانونه هم جاری کړي دي او صفا پکې دا خبره کیږي چې مونږ د افغانستان نه را لېږلي شوي یو، زمونږ باقاعده ټریننګ شوي دی، مونږ سره چې کومه وسله ده دا راته افغانستان کې په لاس راکړې شوې ده او هغه وسله مونږ ټولو تاسو ته پته ده چې هغه د یو بل لوی ملک نه پاتې شوي زیاتره اصلي او نورې جدید وسلې پکې دي چې هغه د پاکستان خلاف او د پاکستان د قوم او په خاص توګه د فورسز خلاف استعمالیدونکې ده. د نیکمرغۍ نه دغه 4 کسان چې کوم دي نو هغه د فورسز په ولقه کې دي او د هغې نه نور تفتیش روان دی او ظاهره خبره ده چې ژوندي کسان په لاس ورشي نو د هغې نه بیا تفتیش عمل آسان هم شي او نورې کمې لیکې چې وي هغه هم د یو بل سره وتړلی شي. بل خواته چې پرون کوم شکریا پیغام راغلی و د امریکې لخوا نه د پاکستان حکومت ته چې کوم ترهګر شریف الله جعفر نوم هم دویم نوم یادېږي چې هغه په کابل کې کومه 13 کلونو کې حمله شوې وه، په هغې کې 14 امریکنیان وژلي شوي فوجیان او 100 پکې عام وګړي چې کوم دی نو هغه وژلي شوي. ډېره لویه دھماکه شوې وه، تاسو موږ ته پته ده، په یو خاص ګیټ باندې شوې وه او په داسې بد حالات کړي چې دنیا هغې ته حیرانه هم وه، خفه هم وه. هغه کس چې کوم دی د پاکستان سکیورټي فورسز چې کوم دی نو هغه نیولې او امریکې ته ورکړی دی او نن چې کوم دی هغه د ورجینیا یو عدالت کې پیش هم کړی شو او هغه اعتراف هم وکړ او یوازې دا نه چې اعتراف یې وکړ بلکې د کوم چې شناخت پریډ کېده په هغې کې د 2 نورو کسانو ذکر هم وکړو چې دا 2 کسان هم هغلته کې موجود وو او خپل ټوله ذمہداري په سر باندې اغستې ده، قبوله کړې هم ده. دا یو بل ډیولپمنٹ دی. دا ځکه تاسو ته وایم چې د دهشتګردۍ ترهګرۍ چې کوم جنگ دی دا یوازې نه په یو علاقه کې دی، نه یوازې په یو ځای کې دی، نه یوازې په یو سیمه کې دی، نه په یو صوبه کې دی، دا
ملکی بلکې بین الاقوامي مسله ده او د دې حل راوستل چې کوم دی هغه د صوبې د مشرانو خو د ذمہداري خو د وفاق او زمونږ ټولو ستاسو ذمہداري جوړیږي چې په دې کې خپل برخه ورواچولی شي او د دهشتګردۍ ترهګرۍ خلاف دا جنگ چې کوم دی دا راکابو کړلی شي. سینیر جرنالست په هم د ځان سره اخلو چې هغوی را سره هم خبرې اترې شریکې کړي او تر هغې پورې تاسو ته څه ډاټا شیر کوم چې په پاکستان کې څونه حملې شوي دي او څومره واقعیات شوي دي. دا یو اوږد داستان دی، یو اوږده سلسله ده، خو چې کم تازه ترین ریپورټ انټرنیشنلی جاری شوی دی د هغې تر مخه په کال 2024 کې یعنی 13 کال په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې 45% اضافه شوې ده. تاسو اندازه کولی شئ 45 یعنی نیم په نیمه پکې نوره اضافه شوې ده. انسټیټیوټ اف اکنامکس اینڈ پیس لخوا جاری شوی په دې ریپورټ کې ویل کېږي چې په پاکستان کې د عالمي ترهګرۍ کم انډیکس دی دا په کال 2015 کې په دویم نمبر باندې راغلی دی، یعنی زمونږ ملک چې کوم دی په دنیا کې په دهشتګردۍ ترهګرۍ نه په متاثره ملکونو کې په دویم نمبر دی. د ریپورټ تر مخه کله د ټي ټي پی چې کوم دی هغه په ملک کې د ټولو نه خطرناک تنظیم بللی شوی دی او ریپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په کال 2024 کې په ملک کې 1,099 ترهګرۍ حملې شوي دي. 1,099 مطلب 1,100 حملې ترهګر حملې شوي دي چې پکې 1,081 کسان هغه د منځه تللي دي، هغوی خپل ژوند بایللی دي او دا خلک پکې مړه شوي دي. د دې نه ورپه اخواته 482 ترهګرۍ حملې چې کومې دي دا د ټي ټي پی لخوا شوي دي. د ټولو نه زیاتې حملې هم دې کړي دي چې پکې 558 کسان په حق رسیدلی دي، شهیدان شوي دي. نو تقریبا نیم په نیمه حملې دي کړي دي. باقي چې کوم دی نورو تنظیمونو کړي دي، دا تنظیمونه څوک دي ولې دا کارونه کوي، دي ته فنډینګ څوک کوي، دي ته ټریننګ څوک ورکوي، دي ته وسلې څوک ورکوي، د دې مطلب څه دی، مدعا څه د غواړي څه پاکستان کې ولې انقطې دي. دا ټولې هغه خبرې دي چې مونږ تاسو سره وخت په وخت بیا وکړې هم بیا کوو هم ځکه چې دا خبره زمونږ او ستاسو په مزغو کې کینی چې دا واقعیات د کم ځای نه کیږي، څنګه کیږي، څوک یې کوي او د دې په شا باندې د دې خلکو غرض څه دی او د دې خلکو سوچ څه دی او هغوی زمونږ ملک ته د څه قسمه نقصان رسول غواړي. یوازې دا نه ده چې ګنې دا حملې چې کوم دی په کال 2024 کې پورې شوي دي، دا د مخکې نه یو اوږد تاریخ دی، یوه اوږده سلسله ده او د ټولو نه پکې غټه چې کومه ده دا بیګانه بله شپه د بنو چې کومه حمله شوې ده په هغې کې 14 عام وګړي چې پکې د 6 میاشتو عمر ماشوم هم شامل هغه هم شهیدان شوي دي. د هغې نه پس چې کومه ده دا په خوزدار کې حمله شوې ده. د هغې نه مخکې چې کومه په 28 فروری باندې هغه په اکوړه خټک کې چې کوم دی نو یو خودکش حمله شوی و او په هغې کې چې کوم دی نو یو عالم مولانا حمید الحق حقانی صاحب او 4-5 نور کسان د هغه ملګري هغوی شهیدان شو. دا د دهشتګردۍ ترهګرۍ چې کوم جنگ دی دا یوازې دا نه دی چې ګنې دا خلک وي چې دا د فورسز خلاف دی، کله دا د خلکو خلاف کیږي، کله دا د عالمانو خلاف کیږي، کله دا د ډایسپورا زموږ خلاف کیږي. مختلف اړخونه ګوري او چې څوک هم په لاس ورځي، څوک هم سافت ټارګټ ورته ملاویږي، هغلته کې دا خلک کاروایانې کوي او د دوی د ټولو نه غټه کامیابي دغه وي چې ډیر مړي وشي. څومره چې ډیر مړي وشي نو دوی زموږ کامیابي ډیره وشوله. دا هغه بنیادي نقطه ده پکې او د دې په شا دا کارونه کیږي. ولې نو ظاهره خبره ده چې ډیر وجوهات دي، لږې خبرې نه دي. خو دا د حقانی ګروپ چې کوم دی یا د مولانا حمید الحق صاحب چې کوم شهادت دی د هغې نه مخکې د هغوی د والد صاحب سمیع الحق مولانا صاحب، نو دا یو داسې
ټرننګ پوینټ دی چې په دې کې خلک بیا یو پیر دې طرف ته متوجه شو چې هغه خلک چې هغه د دغه دهشتګردو ترهګرو یا د مجاهدینو یا د طالبانو یا د نورو شدت پسندو خلکو مشران ګڼل کېدل، عالمان استادان ګڼل کېدل او دوی د هغې خلاف هم کاروایي کوي. نو لکه دی پریدي څوک دی څه کول غواړي او د دې مطلب او منشا څه ده. نو د دارالعلوم دغه واقعیات چې کوم دي دا ظاهره خبره ده چې ډیر زیات زړه ریبونکي هم دي او ډیر زیات تکلیف ده هم دي. دغه د جمعې په ورځ باندې چې کومه حمله شوې وه نو په دې کې تاسو ته معلومه ده چې ګڼ کسان پکې مړه شوي او خلک په دې باندې ډیر زیات خفه هم. د دې نه مخکې عالمانو کې چې خبره کوو نو یو بل ماډریټ چې کوم دی ډاکټر فاروق خان هغې چې کوم دی نو هغه شهید شوی او په مردان کې چې کوم دی د هغې په کلینیک کې په هغه باندې مشهور سایکیټرسټ هغې باندې حمله شوی او ډاکټر فاروق خان هغه هم د دې خلکو د لاسه ژوند بایللی و. نو دا یوازې لکه د یو عالم یا د دوو یا د درو خبره نه ده. دغه شانتې په کال 2019 کې د مولانا سمیع الحق ذکر مې تاسو سره وکړو چې هغوی په پنډۍ کې چې کوم دی نو هغه وجلی شوي او بیا معاملات په هغې باندې ډېر مخکې تللي وو، تحقیقات هم پکې ډېر شوي او ډېرې خبرې پکې مخې ته راغلې وي. خو دا یو ډېره اوږده سلسله او یو ډېر ګران عمل دی چې هغه روان دی. البته دا یو خبره مخې ته بیا راځي چې هغه عالمان یا هغه خلک په ګوته کېږي کم خلک چې د حکومت طرف ته انکلاینډ وي یا د حکومت طرف ته متوجه وي یا د حکومت خبره هغه بیانوي. نو په دې لړ کې زه تاسو ته بیا نور خبره نور تفصیل هم بیانوم چې په دې کې نور کم خلک شهیدان شوي دي او نور کم عالمان دي. خو به هر حال عالمان چې د هر مکتب سره تعلق ساتي او د هر ځای سره تعلق ساتي د هغوی تعلق او د هغوی اړیکه د دې ملک سره ده او د دې ملک د خلکو او د دې وطن د صورتحال سره دا معاملات کلیر کول وي. د دوی خلاف چې کم کاروایانې کېږي یا کم کارونه کېږي هغه د مختلفو نورو مسایلو بنیاد ګرځي او په هغې باندې لګیا وي. د حالاتو د نظر اخیستلو سره مونږ او تاسو وخت په وخت باندې خبرې کوو. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی هغه هم په دهشتګردۍ ترهګرۍ په جنګ کې ډیر زیات زبېښلی شوی دی، ډیر زیات زور یې اخیستی دی، ډیر زیات مړي پکې شوي دي، شهادتونه پکې شوي دي، غازیان پکې دي. بل طرف ته که د دې نه وګورو نو چې کومه د هغې بنیادي ذمهداري ده د امن و امان قایم ساتل، په هغې کې د صوبې د ګورننس هغه شانتې ګرفت مضبوط نه دی کم چې د خلکو توقع ده، کم چې د خلکو غوښتنه ده، کم چې د خلکو ضرورت دی. نو په دې باندې به هم خبر اتره کوو. په دې لړ کې هم تازه ریپورټونه جاری شوي دي. خو زموږ سره نوموړی صحافي تجزیه نګار د مردان پریس کلب پخوانی صدر محترم مسرت خان آسی صاحب په لیکه باندې دي، د هغوی سره شریک کیږو چې خبرې اترې په دې موضوعاتو باندې وکړو. السلام علیکم. جی نو قدرمنو کوشش کوو چې
جی قدرمنو کتونکو مونږ خبره کوله چې د دهشتګردۍ ترهګرۍ په دې جنگ کې نه یوازې دا چې عالمان په نښه کیږي بلکې د پولیس خلک هم په نښه کیږي، د بیلټ والا او د فورسز خلک هم بیا په نښه کیږي او د هغې خپل وجوهات او خپل طریقې کار دی. د بل طرف ته د خیبر پختونخوا پولیس چې کوم دی هغې وخت په وخت باندې دا کوششونه هم کوي چې د صوبې امن او امان ټینګ وساتي چې په کم کې د خلکو د توقعاتو مطابق هغه برابر نه دی پاتې او د بیډ گورننس چې کومې اشارې د ډیر وخت نه روانې دي کیږي هغه طرف ته تکیه زیاته کیږي او چې کوم تازه ترین ریپورتونه جاری شوي دي په هغې کې د خیبر پختونخوا په کال 2023 دوران کې د قتل و غارت خوفناک صورتحال دی. دا ریپورت دی او په دې کال کې یعنی په تیر کال کې د عوامو د پاره د انتهایی خونریزي او د تکلیف سبب ګرځېدلې دي. په مختلفو واقعاتو کې په یو کال کې په ټوله صوبه کې 3515 کسان چې کوم دي دا قتل شوي دي. 3515 کسان دا قتل شوي دي. د دې نه علاوه د قتل واقعات چې کوم دي په صوبایي دارالحکومت پیښور کې چې کوم دي هغلته کوم صورتحال ډیر بد دی او 563 کسان چې کوم دي دلته کې د ژوند نه محروم کړي شوي دي. دې نه علاوه چې کوم دي په مختلفو ضلعو کې هم دغه شانتي صورتحال دی. په بنو کې 216، په مردان کې 222، په ثوابیه کې 213، په چارسده کې 209، په لکی مروت کې 195، په نوخار کې 191 او دغه شانتي د نورې صوبې حالات دي. نو نوموړی صحافي تجزیه‌نګار محترم مسرت خان اسیس صاحب را سره په لیکه باندې دي د هغوی نه د دهشتګردۍ په حوالې سره هم او د ګورننس په حوالې سره هم خبرې اترې کوو. هرکلی ورته یم. السلام علیکم اسیس صاحب. وعلیکم السلام. اسیس صاحب زموږ د صوبې حالات ستاسو مخې ته دي د دهشتګردۍ حوالې سره هم او د پولیس د کارکردګۍ سره هم. نو په دهشتګردۍ کې خو دغه یو سیز حاصل دی چې د ټول کام خواخوږي د هغې سره وي او د خفګان او د هغې پریشانی او د هغوی سپورټ د پولیس او د فوج سره وي. نو هغه سیزونه خو په بل طرف باندې دي. خو چې کله د امن او امان خبره راشي او د عامو خلکو د ژوند د بهترۍ خبره راشي یا د امن او امان ټینګ ساتلو خبره راشي نو تقریبا د 3.5 نه زیات کسان چې کوم دي په یو کال کې وجلي شوي دي، د قتل شوي دي په خیبر پختونخوا کې. څه به وایي جی تاسو؟ ګل صاحب دا چې کوم عدد و شمار تاسو پیش کو دا افیشلی عدد و شمار دي کې دي چې بعض داسې کیسونه هم وي جی چې دا غي اف آی آر نه درشي په مختلفو وجوهاتو باندې په بنا باندې. جی بالکل. بعض اوقات کې چې کوم متعلقه خلک کی ابي پچا داوونه یا بعض خلک وایي چې موږ د سره د اف آی آر نه کوو په نومړي یو سیو راکې دا عدد شمار چې زمنن خبره مې کوله چې د 3000 سره پاس نه علاوه دا عمر کېږي دا نورم زیات دي جی او دا ټیک ته تاسو خبره دا او د دې نه علاوه ګل صاحب جی دا قتلونه باندې قتل د سره داسې خلک دي چې کوم سنت تاسو تعداد رینو کې دي چې په ډبل باندې خلک زخمیان شي او داسې زخمیان نه څه معمولی زخمیان او بعض زخمیان داسې چې ټول عمر د لپاره معذور شي. ټیک دا دي جون چې کوم دی د مرګ نه زیات چې کوم دی نو میزریبلی ډیر په بد حالاتو کې چې کوم دی خپل جون بیا کوي. نو دا یو ډیر لوی خو بنیادی خبره زمون دا چې کوم تاسو د شمار پیش کړو کوم راکې موږ په باندې کې چې کوم نوم ډیر اضافه ده جی اضافه کیږي. جی زه د نن تاسو ته خپل د سګمردان حواله سره خبرو کوم شل فزیش کاله مخ کې جی د نن آبادی کم او اوس خو تقریبا 1.5 لک او سره پاس تر رسیدلې ده. نو هغه زمانہ کې به موږ دا وی چې مردان دا د کې پی زموږ صوبه خیبر پختونخوا چې کوم دا ټکساس دی او دلته او ستن چې کوم دی یو مړ کېده د کال په 365 مړي خامخا کېدل هغه د قتل او دا اوس کوم تاسو جی عدد شمار راکوي نو دې کې د مردان 222 کسان چې کوم دي د مردان کې قتل شي هغه لیا سره خدا ریشو راغشوي دا کوم شوی دا او سره د پیښور کې چې کوم تاسو تعداد خو ډېر تشویشناک دی او مړ یوم چې کوم دی هغه د فکر او د غم او د اور د مسلونه ډکتی جی مسلونه راو بل دا چې یو انسانيت قتل چې کوم دی یو انسان قتل دی پوره د انسانيت قتل ګڼل کیږي او کیږي.
خو زموږ بدقسمتي دا ده چې په معاشره کې د برداشت چې کوم دی هغه ماده ورسره د ختميږي لګیا ده جی او بس تیزه سره خلک په معمولی خبرو باندې ډېر په وړو خبرو باندې یو بل سره ماده بر فسادي او دغه په نتیجه کې من قیمتي ځانونه چې کوم دي ژوندۍ چې کوم دي نو هغه دغه نه موږ لاس ویزو دا خلک داسې نه ګل صاحب تاسو علم دی جی موږ 3,000 کسان یادو نو دا 3,000 کورنۍ چې کوم دي نو دا زپلی شوی دی جی بالکل بربادي او دې کې ډېر خلک داسې چې هغه پوره خاندان د لپاره واحد سهاري او جی دغه بچي بیا د نور معاشرتي مسلې هم بل اساسي به تاسو په خله خبره ده خو پښتنو کې خدا هم خبره کنه چې د سر سړی ولا ولې کنه نو یو کس ولې د سر سړی ولا د شوی اکثریت پکې داسي ویږي نو د سر سړی شولې د سر سړی بیا نور سره هم لوازمات ما تاسو جوړي بچي د هغه بچی چې کوم دي په کوم ماحول او په کوم راکې د تربیت او پرورش شي او دا په ځین کې دا خبره خو ناس سیګری دا یو ډېر باسته جی اساس تاسو په خله خبره ده خدای چې د دې بنیادی وجه چې کومدانو ذاتی دښمنۍ د جیداد جګړې خاندانی تنازعات او معمولی ټکه ټوکه خبره او ترخی خبره بیا چې کوم دینو ټک ټوک دا تاسو څنګه غنئ لکه دا په خلکو باندې فشار سی واده معاشي فشار په خلکو سی واده کنه دا ولې په دې دونه وړو خبرو باندې شو ګوري خو دې خو وړې خبرې د ژوند خو وړې خبرې دي کنه جی نو دا جی نو ګل صاحب یو معاشرتي زموږ چې کوم روایتي تور باندې زموږ سبق په ټوله دنیا کې چې زموږ په ریجن کې سون راکې نو یو خو دا زنجیر او زمين ولا مسله ده کنه او جی نو په کار و چې موږ په خوا به چې تعلیم نشته د تعلیم کمواله دي نشواله دي دا غیله کبل خلک چې کوم دینو ډېر برداشت نشي کولای او تقریبا دباوي او په لږه خبره باندې ډېر زیات انسان طرف ته آماده شي او جی اوس الحمدلله زما خیال دی چې علم رڼا چې کوم دنو کافي ده پوره جی خورا شوی د خدای نه باوجود کدا صورتيالي یقینا په دې کې معاشي معاملات هم دي په دې کې کوم فشار دي دا غیم عنصر پکې شامل دي بل د معاشي په دا کوم ډول لګیا یار سړی په دې چکر کې ډېر زیات پیسې وګټي او دا غیر لپاره هر ذریعہ او هر طریقه استعمالي او دا غیر طریقو استعمال مالېدو په نتیجه کې مختلف مسائل چې کوم دې نه پیدا کیږي او مسائل بیا دې ته جوړ شي چې ژوندۍ چې کوم دې نو هغه یا د منځ لاړ شي پکې ژوندۍ داغي وبېږي او جی نو مسلې خو ډېرې زیاتې دي او مسلې په دې وجه باندې هم سیوا شوي جی چې اوس موږ ګورو چې دا کوم نوې اره کې موږ راکې کړو خلک د خپل حیثیت نه زیات کارونه کوي خپل غیر چاپېره ماحول ګوري خپلوان او جی ګوري ایته چې ای دې کې چې کوم دې غیم دا خواهش او وسایل دونه یې نه شارټ کټ خپلولو کوشش کوي شارټ کټ خپلولو کې چې کوم دې هر څړې لګیا دی او دا غي په نتیجه کې زما په خپل لغدار کې کوم اوس روایتي اړې چې کوم موږ پټي دښمنۍ به زموږ دښمنۍ به او جی زما خیال کوم عدد شمار چې موږ راتو په دې کې قدر کمی راغلی اساس یې لکه موږ دا ویل شو چې سماجی نه انصافي چې کومه دا لګیاري زموږ د دشمنو د طرفګنو د ژوند اغستلو یو بنیادی سبب ګرځیدلې دي بالکل هم دا سره بل اوس چې کوم دریم غټه خبره ده جی ما موږ چې د روزمره په بنیاد باندې دا رپورټینګ کوو دا اف آی آر چې کوم راشي دا کوم کیسونه موږ راکو د خاص تور باندې کریم حواله سره جی نو په دې کې زیات تر کیسونه کې وجه چې کوم خید د جګړې د فساد او د قتلونو نغت زبانی تکرار چې کوم دینو لکه زبانی تکرار دا چې ناس پی او اچانک په خبره باندې یو بل سره ګرم شو چا ټوپک راوړو شاته او جی په نس خبره باندې چې کوم دینو خبره باندې دز شروع شي نو یو د معاشره کې د ادم برداشت کوم دی کنه لکه
بالکل څوک برداشت نه کوي. برداشت وکړي. اساس صاحب دا چې کوم سماجی نه انصافي دي په دې کې یو خبره ده چې د عالمانو رول ډیر زیات جوړیږي چې هغه خلک په دې مسایلو باندې پوي کوي، کوغه د جیداد مسلې دي او که د نوري مسلې دي او که سماجی نه انصافي دي په دې کې د عالمانو کردار کیږي. خو بل خو موږ ګورو چې په دهشتګردۍ کې عالمان هم لګیا دي په نخښه کیږي، مسلسل د عام خلکو سره عالمانو دینی مشران چې کوم دي هغه هم قتل کیږي او د هغه چې کوم دي ژوند ترورل کیږي. نو په داسې حالاتو کې څنګه چې موږ تاسو ته کار کول ګران دي، عالمانو ته خپل کردار لوبول ګران دي که څنګه؟ بالکل هو عالمان خو چې ډېر په سماجی زموږ کې ټولنې په اصلاح کې ډېر مهم کردار چې کوم دی ادا کوي مو ادا کول شي، مزید هم دا دې کې اضافه هم کیدي شي، بهترین پکې راوستي شي او ډېر عالمان لګیام دي په خپل مختلف فورمونو باندې داغي من خیالاتو نه منګوري چې کوم جید علماء دي، کوم پوهه علماء دي، کوم د دنیوي تعلیم هم سره شته، نو هغه د معاملاتو حالاتو ادراک هم هغه سره نسبتا د نورو دغه په نسبت باندې سیوا د نوې احساس هم شته او ضرورت هم د معاشرې ته د خبرو دی او دا یقینا د فکر ور خبره ده. لکه تیر ورځ کوم اکوړه خټک کې مولانا حامد الحق اکانی صاحب باندې کوم خودکش شو دغه رنګ زموږ په دې کوم د سکیورټي کوم د صورتحال زموږ په دې خطه کې بدون په دې ریجن کې کوم رغشن په دې په نتیجه کې ډېر زیات علماء کرام چې کوم دین هغه په دې شکار شي او بیا خاصه باندې زموږ چې کوم جنوبي اضلاع یلته خو او ډېر بد حال دی. جی بالکل البته چې کوم خبرونه راځي او کوم راکېږي نو یقینا دا د غور او د فکر بل خبره ده او پکار ده چې موږ ټول اجتماعي تور باندې هم د معاملاتو باندې غور وکړو. بالکل ټیک خبره کوي. اساس صاحب جنوبي اضلاع خو ورشته علاقې دي په پیښور کې چې کوم د تانو صورتحال تاسو سرسری زغم بیانوم په پیښور کې سلور دیر شتانه چې کوم دي پاغي کې مطلوب ملزمانو تعداد چې کوم دي 14000 او یاد تر رسیدلې دي. په صوبایي دارالحکومت پیښور کې سلور دیر شتانو کې دغه کسانو 14000 او یا کسان چې کوم دي د پولیس ته مطلوب دی او د دستاویزاتو مطابق د ټولو نه زیات چې کوم دي اشتهاري ملزمان هغه پتاړه چمکنه کې چې کوم دي نو پولیس ته پکار دي. د دې تعداد چې کوم دی 1350 یعنی 1300 ته دا رسیدلې دي. دغه شانتي پتاړه بډبیره کې 1528 کسان چې کوم دی پولیس ته مطلوب دي. پښتخره کې 900 او یا په پاړی پورا کې چې کوم دی 914 کسان، فقیر آباد کې 698 کسان مطلوب دي، متره کې 600 یو کم 70 کسان چې کوم دی هغه پولیس ته مطلوب دي، متنو کې 628، په حیات آباد شانتیزه کې 1528 کسان چې کوم پولیس ته مطلوب دي. په داوودزو کې 1521 او په ګلبهار کې 458 کسان پولیس ته مطلوب دي. اغا میرجان شاه کې 412 او په ناصر باغ کې 398 کسان چې کوم دي مطلوب دي. په خزانه کې 322 او په میچنی ګیټ کې 220 کسان چې کوم دي اشتهاري دا پولیس ته مطلوب دي. دا د پیښور حال دی جی او د پیښور صوبایي دارالحکومت دی. خلک دلته کې دا غوتو چته دا هغه کسان دي چې کوم اشتهاري ډیکلیئر شوی دي چې کوم سنیچینګ او کم بد امنی کیږي او کم د ماقام نه د رجماتي نه پس د خلکو نه موټر سایکل غشتل کیږي او موبایل غشتل کیږي او جیبونه تی وي اوس خو د اختر مخم د خیر را شروع کیږي. نو دا الارمنګ صورتحال دي. ته څنګه ګورئ د صوبایي حکومت له تعلقي ده کنه د طرف ته چې کم دي توجه نشته کدا رنګ پرنګ پولیس چې کم دي راغلي د مخ کې به یو پولیس او یو به اس ایچ او سه واغه بټول علاقه کنټرول کورس پکې سه ابابیل او سه پکې خصوصي سکواډ او سه پکې پلان کې او سه پکې ډنګري د کده کدا معاملات موږ نه ګډ وډ خو نه شو. بالکل ګل صاحب زموږ صوبایي حکومت په دې کې بلکې دا امن امان ذمہواری بنیادی تور باندې صوبایي حکومت ذمہواری د بده مرغه کار د صوبایي حکومت په خپل نور معاملات کې دونه بوخ دي چې د خلکو کوم بنیادی مسایل دي او د تاسو چې کوم د شمار په کې یقینا دا ډېر تشویشناک او الارمینګ دي جی چې په دونه تانو کې دونه په وړو تانو کې 350 شپږ کسانو دا اشتهاري او یقینا دا خو بس دا پکې اشتهاریان دي جی پکې او جی دا په قتل کې په اقدام قتل کې به رازنه کې به د کېټه کې به په سنیچینګ کې به په کارچورې کې به په منشیاتو کې لکه دا قسمه چې کوم سنگین جرایم دی پای کې به مطلوبي جی تاسو د بالکل درست نشان دی یو کله دینه مخکې چې کله دا اپریشن او دا انویسټیګیشن دا کیسه نه و او نو یو استچوبه تانه او د ټول نظام به کوم دی هغه
بهترین طریقې سره مشران وایي چې موږ ته ډېر زیات مطمئن وو دا معاملات په ډېر درست طریقې سره چلېدل او خلکو به چې هیڅ نه کوي چې څو چې کوم نه خپل علاقې ذمہوار دې راټینګ کې چې هر قسم جرایم دې به دغه سراغ لګي دې به ذمہوار او ذمہوار به مو او بم جی بالکل عوامو تم او خلکو ته هم ذمہوار او جواب دی وو اوس راکم قسم سيزونه رال ابابیلو رایډر سکواډ او شاهین او پته نه چې څه قسمه سيزونه دا بس هغه زول خرد استه او سره کته په نو یا چې کسو ته جی او کته ته بدلیږي را بدلیږي جی هغه معاملات کیږي جی نو دا چې کوم دی نوې مختلف سيزونه راوصل هغه سره نور معاملات رغه شو دي اوس اربنایزیشن ډېر تیز سره روان دي تاسو نشان دی یو کدل تر د موبایل سنیچینګ اوس خو بلکې په لارو کوڅو کې د زنانو نه چې کوم پرسونو دغه نه کاوي چې کوم په زور باندې او کنه چې پښتنو وطن کې دا معاملات نو دا اوس خو ډېر لکه بد حال شروع شو کنه چې زنانو تم هغه محفوظ نه دي ماشومان نه دي محفوظ سړی خو خیر دي دغه شانتي اول ما سوچ کو ګل صاحب چې لکه زمونږ د پیښور چې کوم دی جی دا زمونږ سرخارم دی بالکل نو مو دا شو موږ په کوم په د دهشتګردۍ دا کوم جنگ دی او سونه مو دی شو سونه خلکو موږ قرباني ورکه مسل زمونږ د ادارو چې کوم خلک دی غي قرباني ورکه خدای نه بوي پیښور چې کوم دی پکارو چې دا یو سیف سيټي و دی کار طرف ته کیمرې وي هم کوم طرف ته روان دنیا کوم دی ته ورسېدو موږ تر اوسه پورې خپل سرخار چې کوم دی قابل نه کې چلته موږ په جرایم باندې کنټرول باندې اقدامات هغه والے سره کوي کم از کم پته لګي چې دا کم خلک دي دا کم د نراشي کم خلاړ شي او تیزه سردار نو واړه لکه اسلام آباد کې دي شي ک لاهور کې خلک کار کوي شي اي موږ پښتانه بیا زموږ د صوبې چې کوم د خلکو کسب د موږ د حکمرانانو کسب دي چې هیڅ دا فرصت مې دوی چې هر وخت دا ډول د بدین را دي چې کله په اسلام آباد باندې هم لوري کله چې کوم دین په لاهور باندې هم لوري کله یو څو کله بل چې کوم بنیادی د خلکو دي ته منډیټ ورکړي یو کوم د خلکو مسلې دغه طرف ته متوجه شي او د خلکو بنیادی مسله امن او امان هم ده امن او امان غټه مسله ده جی بنیادی رزق بیا هم گزارو شي خلک په ځان باندې سخت تیر کی روزه ونیسي خو د امن او امان خو داسې بنیادی مسله موږ ګورو چې په دې حواله سره موږ ته هیڅ قسمه سنجیده اقدامات سویه په نظر باندې ناراضي یو خو روزه سموده پس ګورو چې روزانه کله یو تبادلی کې ډېر په وظیفه معنی باندې پته نه لګي د کوم ځای نه خلک راشي کوم ځای ته لاړ شي سار یو افسر ما خام پته لګي چې بل افسر چې کوم نه هغه په د ضلع کې ثانیه چې یو خدای چې کوم سینې وري درغه جی او جی دې باندې عمل درآمد شي کاغه لاندې او بر رغه باندې او بل دا چې خلک اوس ډېر زیات خيارم دي او پویم دي مختلف افسران د بالا چې کوم رغه دي افسران دي هغه اعلی حکام چې کوم دینو دا رغه کې خپل کسان راوړي دلته بي پی اوګانی کې ګانی کې یا نور چې کوم ذمہواره هغه ته ورکی جی او عام خلک ولس خو دغه د کارکردګۍ نه خبرې کنه یا بالکل هغه د دین اندازه لګي چې کوم خلک د هغه په ازلا کې تانیات شي نو اندازه لګي چې حکومت کومه د پورې سنجیده دي امن امان حواله سره سنجیده دي او په سونه چې کوم د هغه دلچسپي ده نو دلته زموږ صوبه کې الحمدلله دا یو ډېر ریکارډ زموږ د خلکو را پاتې دي ډېر خط تکړه افسران پاتې شي دي راغستې دي موږ ګورو چې هغه خلک اوس نشته هغه یا چې کډې لین لګېدلي د هغې چې هر څه وجوهاتي کېدي شي سیاسي وجوهاتي کېدي شي د هغې چې محکمانه خپل اعلی افسران هغې سره چپ کلش مسلې یا څه نور څه وجوهاتي نو موږ ګورو چې هغه خلک په فیلډ کې موږ ته په نظر باندې نه راځي او چې کوم خلکو د ذمہواره حواله شوي دي د بعض افسرانو باره کې هم دې د پورې اطلاعات راغلي چې هغې د خپلو افیسز نه دفترونه بار نه روږي یا اساس یو بل خبرم ډیره بنیادی اساس په خپل باندې خبره ده دا چې پرونه سي په انټرنیشنل میډیا کې خبره کیږي بلکې اور مرز راسي چې کم دهشتګرد شریف الله چې په کابل کې کومه حمله کړې و او هغه چې کوم دی امریکای ته حواله شو لاړو پرون دغه پلاس ورغه نن چې کوم دی عدالت تم پیښ ورجینیا کې هغه منله او کسانو چې کوم شناخت پرټ کړي پای کې په دوه کسانو لاسم کې غوډه شو دام را سره ملګرو
دونه په تیزه سره دا کارونه کیږي، دومره های پروفایل کیس چې کوم دی دونه په تیزه سره کیږي. زمونږ په دې ملک کې، په دې صوبه کې، په دې عدالتونو کې، په دې پیښور کې ډېر عام شانتي کیس وي، هغه حل کیږي نه، هغه دغه نه راوځي، نتیجه نه راوځي، د سزا او جزا کم چې نظام دی هغه دومره اوږد چې خلک بالکل ستړي شي، پریوزي په شا باندې. خلکو په دې سيزونو کې هغه بالکل یقینا پرېښوده چې داسې څه شی لا شته دلته. ګل صاحب بالکل هم داسې ده، هغې وجوهات دا یو قدم مخکې لاړ شم، دا چې کوم خلک ومنولی شي او عدالتونو ته پیش هم شي، نو دا چې کوم شکایت کوونکی یا چا ظلم او هغه شوي نو د خپل د یری او خوف د لاسه ګواهي نه کوي، دغه نشاندهي نه کوي چې سبا بل ورځ به دا سړی روزي او بیا به چې کوم دی نو ماته نقصان را رسوي او راکېږي. او دا چې کوم خبره موږ وختي کوله د دې بنیاد هم دا دی چې حکومتونه خلکو لپاره د ریلیف او د اسانتیا لارې ګوري. آیا د تیر یو کال کې دې صوبه کې څونه داسې قوانین چې کوم دي هغه مخې ته راوستل شوي خلکو ته د انصاف حوالې سره سیوار دین چې دا فلان کې اختیار د نواله مال راکړه، خو ذاتی اختیارات او جنگ دی کنه چې هغه کو د عام عوامو سره دغه تعلق نشته جی. خو مخکې دغه یونیورسيټي په بد حال کې په قرضونو په بندیدو دي، سټوډنټان لګیا دي په سړکونو، په پرایویټ اسټډونو کې لګیا دي، ایکسپلایټ کیږي. اوس د یو صاحب نه بل صاحب ته خبر لاړه دین زیات خو پکې نه دي شوی جی. بالکل هم دا سره زه خبره چې کوم چې د عدلیه والے سره خبره کوم چې لور جوډیشري ده جی، لکه زیات کیسونه خو دلته راځي جی. ابتدایي دی والے سره اصلاحات خو د زمون چې کوم منتخب خلک دي دغه بنیادی ذمہواری ده، او د ټول مرحلو نه غي نه صرف خبرې بلکې په دې کې شریک دي، روزانه جرګې کې ننواتې کې د خلکو مسلې اواري جنگ جګړه راکینو اړي ته پتر چې په کوم ځای کې څه کوي دي. نو په کار کې دی والے سره قانون سازي شي. عدالت تاسو مثال چې کوم ورکړي چې د عدالتونو کې فیصله زر کیږي، فیصله زر تر زر شي، نو خلک به مطمئن شي کنه جی، مطمئن به شي. باقي فورم نشته، خلک فرض کړه لوور کورټ نه مطمئن نشي، سیشن ته لاړ شي، سیشن نه رغني شي، کورټ ته لاړ شي، خو چې فیصله خو شي کنه. دلته خدا سي کې سونه دی او بیا سپیشلی زموږ چې کوم د موږ د وختي د مرګونو د خبره کوله سیول کوډ کې کیسونه په کلونو چلیږي، نو سه نکي راغلی د نسی چې د کلوسی بورې هغه نه حل کیږي. نو دا یو بنیادی وجه چې فوري انصاف چې کوم دی نه په انصاف کې تاخير چې کوم دی نو یغه انصاف قتل لګنه جی. بالکل جی هم دا سیده نو په کار خو دا یو صرف دا نه چې فوجداري سره د سیول میټر چې کوم دی د دې کې څوم دی اوس تیزه سره راکېږي، نو دا مسلې چې اواريږي نو خلکو کې به د تاریخوالي د تربګنې د دې کې به کمی راځي. زما په خیال باندې بالکل هم دا سیده مسله به یو طرف ته کېږي، اوس خو فیصله نه کېږي، خلک تاریخونه بوکتاوي سار ما خام راځي اخر اړي چا خبره چې بس مرغه وشي. بل دا چې حکومت هم لګي دی، اوس مختلف اجزا کې چې کوم دی د نوکو نظام کمپیوټرایز شوی دی، نو اوس خو دې ته روایتي مسلې هم نه پاتې چې پټواري زرا شي وزیری دی او جی او چې دونه اربونو روپې زموږ حکومتونه لګي او په مختلفو مباداتو کې راځي، نو د ریوینیو په اصلاحاتو باندې توجه ورکړي شي او د خلکو دا مسلې راشي. عدالتونو دا دلته دا څه هم نه چې لکه کمیشنر په لوړ جوړشي کې خپل ځلې راته نو ټیک ټاک خلک دلته شته لکه لکشن کسان په مختلفو راکې چې کوم دي ججان صاحبان حیثیتونو کې خپل کار کوي او جی نو فرض کې مقدمات زیات دي نو په کار چې دې طرف ته توجه ورشي، تعداد ورکړي چې کوم دي داغي رغدو شي برتي وي او مقدمات لپاره دی یو ټیم فکس ګورې چې زموږ سیاستدانان د خپل ذات د پر سپریم کورټ کې خلګي الته راغ کیږي او جی او کومه لکه روپیا هم لګو خلکو ټیمونه هم عام سړی چې کوم په جیل کې پروت دی او بالکل هغه دا مرګ په هغه کې پروت دی، په چکه کې پروت دی جی. دا کیس چې کوم دین هغه نه لګي، دا د ضمانتونو کې سونه نه لګي، نو د غټو خلکو لپاره خو لارې شته رغره پورې زمون چې کوم غریبانان خلک دي راغي زیات تر منګه تړل چې کوم د سیشن پوري نو ته په وای کوټ کې وکیل کول چې کوم نه نو آسان کار نه دی، هغه ډیره ګرانه خبره ده جی. اساسه رمضان مبارک میاشت سره د دې صورت حال دی امن امان باندې فرق پروت دی کنه خیر خیرته فل حال
یاره زما خپل خیال دا دی اوس پورې خدا سي چې کوم رپورټونه په صوبه کې راکېږي مخه ترازی نو صدا سره چې خدا وا چې کله اختر را نږدې کېږي نو یو ټرند دی عموما موږ چې کوم کتلی ماضي کې راکې نو اخیری اشره کې به امکانات دا شته خدشات دي چې یاره کې دي چې په کریم کې اضافه شي دغه بنیادی دي خلک خریدار او روزي خلک ختمونو کې دي او منه اشاره ده او جی او چې کله دا ورځ کمیږي او د اختر طرف ته موږ نو د کریم په دره کې د خدشات چې دي کې اضافه شي خو دغه نه علاوه چې کوم منګایي ده چې دا بنیادی مسله ده دلته چې کوم دي موږ د پولیس خبره کوو خو دا چې کوم سیول بیروکراسي دا کوم انتظامیه ده او جی دا هیڅ کنټرول نشته نه په اسباب حالاتو باندې څه گرفته دا سړي خو خره چې کوم ریټ مقرره یا مقرر کی او جی تاسو پښتون ولشتنه به چې زیات نه پوری موږ دونه جرمانه وکړل دا خو حل نه دی د مسلې کنه جی جرمانه مسلې حل خونره او جی مخکې موږ کتل چې دلته به کوم ګران فروش او کوم منافقور بو ناجیز منافع به کوله نو اډمنستریشن دا غوونو هغه به جیلونو ته لګل جیلونو کنسپټ خو بالکل ختم شو کړ ډیر خو سره بو نه د سول انتیو کې چالانو اوس خار سره موږ چې څنګه وختي خبرو وکړو چې دلته خو هر سره اوس په خپل ځای باندې بس هغه څوک تصویر دي نشي سیاسي مایتونه دي او ته سپورټ ته وتا د خلکو په شاته کې لاسونه دي بلکې د انتظامی خپل رغه چې کوم دي چې کوم صاحبان راځي نو چاته هارونه شي چاته کوم د پیش کې دا خلک ټول اغي بیا لګي دلته منګایي او زمين په مردان کې خو ناشنا کارګل صاحب دا چې روزینه مکه چې کوم د پرایس ریو کمیټه اجلاس شوی نو پکار دا چې ریټونه کم شي دا واحد پرایس ریو کمیټه چې دی هغه کې انکریز وکړه واه او بل دام دا چې کوم ریټونه دی مقرر کړي دا خو یو بالکل په دیوال لیکلي خبره چې څوک په ریټونو باندې خصوصونه خرڅین نه او جی دې دغه نرخ کې اضافه وکړه خرڅ ټیک ټاک اضافه وکړه د مټایانو نرخونو کې اضافه وکړه په دې والے سره خلکو کې تشویش وکړي مختلف الزامات لګي چې دا څه وجه چې اختر باندې ځي لکه په دې ورځ کې د په مټای په نرخونو باندې اضافه کیږي لکه چې په اختر کې د دې سیل وړیر کیږي نو دا مسلې چې کوم دي د خلک چې مونږ لګیایو چې د دونه ګرن دي دونه خلک تنګ دي او هغه نه یو وجه دام د منګایي سر تر داسې رغه تر رسیدلې خلکو سره د غربت ته او د دې په وجه باندې ډېر مسلې پیدا کیږي نو کې اډمنستریشن د بنګایي په حواله سره په ټول صوبه کې حالات چې کوم دي نو ډېر خنري ځکه چې خلک ډېر زیات ګیلي کوي او بلکې ټیک چې دا ارث د انتظامی په ملي بګل سره کې او دا الزامونه کېږي دا چې د صوبایي حکومت چې کوم گرفت هغه ډېر زیات کمزور دي په دې باندې دا معاملات ځکه کابو کېږي نه مسرت خان اسوي صاحب ډېر مننه وخت مراکو او په معاملاتو باندې سره خبرې اترې وکړلې ډېر شکریا آباد اوسې عزتمن شي جی السلام علیکم مهرباني جی قدرمنو دا زموږ د وطن حال دی او زموږ په وطن کې شاعر وایي کنه چې ایک تو خواب بیچتے تھے ہو گلیوں گلیوں اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ نو معاملات دا سیدی چې خوبونو خرڅولو والا او د خوبونو خبرو کولو والا خلک چې کوم دي نو هغه د تکرار سره هم مخ کېږي او د تکرار نه کو ځان بچ ساتي نو بیا د خوبونو د خرڅولو واقعیات چې کوم دي هغه ډېر زیات راکمیږي خو د دې خبرو غرض دا وي چې موږ تاسو ته معاملات په نښه کو نشاندهي وکړو او موږ تاسو ټولو ته ښه پته هم ده او بیا متعلقه انتظامیه چې کومه ده هغه په دې باندې اکشن واخلي او هغې د دې مسلو د حل لپاره خپل کوششونه وکړي او کوششونه مؤثر وکړي چې د هغې نفع د هغې ګټه خلکو ته لاس په لاس ورسېږي داسې نه وي چې نن فیصله کېږي او نتیجه به بیا د لوی اختر نه پس راوځي دا بیا لوی اختر بیا خپلې مسلې د هغې خپل ایشوز وي ایون د وړوکي اختر چې کوم دي خپلې مسلې خپل ایشوز دي د روژې خپلې مسلې خپل ایشوز دي خو د ټولو نه غټه مسله د امن او امان ده او د امن او امان مسله هله کابو کېدی شي چې د خلکو بنیادی او اجتماعي رجحان چې کوم دی د شارټ کټ نه راواړولی شي او هغه په حقیقت باندې مبني شي او د هغې سره سره د ژوند حالاتو واقعیت چې کوم دی هغه سرته ورسولی شي نو زمونږ او ستاسو د پروګرام وخت بس هم دومره و ځکه چې د پروګرام وخت سرته رسیږي تر بله پروګرام په لوی الله سپارو د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتئ